پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیران شول خانو دا زما خلک به ما وباسي ما دې سره بد څه کړي دي ما نقصان چاته سره رسولی دی وجه څه ده ولې به مې د کلي نه وباسي دا خو زما خپل خاندان دی خپل خلک مې دي څه د بل ځای نه خو نیم راغلی چې ما به وباسي نو ورقه ابن نوفل ورته فرمایي نو چې چا دا خبره کړې ده نو خلک د هغې مخالف شوي دي او واقع وشوم داسې 3 کاله وحي رالله او 3 کاله پس چې کله وحي لومبنی وحي راله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله وحي نازله کړل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر نو پیغمبر علیه السلام لومبی خپل خاندان را جمع شروع به د خپل کور کومه نو اعلان یې وکړ ټول خاندان عربو کې اعلان وشو چې راشئ ضروري خبره ده چې څه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دا پکې مو چې چا څوک په خپله نه شو تللی نو غلام یې ولېږه چې ضروري خبره ده هسې نه چې موږ پرې پاتې شو نو چې کله ټول خلک راجمع شول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل که زه چېرې تاسو ته دا ووایم چې د صفا د غونډۍ شاته په تاسو دشمن حمله کوي او راځي در باندې منې ای ورته بالکل ولې نه منو ته خو صادق او امین تا خو چېرته دروغ نه دي ویلې ورته لومبنۍ خبره کوي وایي زه تاسو د دې خبرې یارومه چې د یو الله عبادت وکړئ د بتانو ته سجدې مه کوئ تاسو یو الله ومنئ الله سره شریک مه جوړوئ لومبنۍ په خاندان کې لومبنۍ خپل تره راپاڅېده ابو لهب راپاڅېده او د کاڼي غوزار یې پرې وکړو وایي تبا لک لسائر اليوم لهذا جماعتنا هلاک شي موږ دیله د دې خبرې دپاره دلته راجمع کړلو ایله د دې خبرې دپاره نو لومبنۍ مخالفت چې د رسول الله مبارک وکړو نو لومبی خپل تره وکړو د دې ځای پورې مخکې خو خلکو ډېر قدر او عزت کو خلکو احترام کو خلکو پې فیصلې کولې او چې کله دا یوه خبره شروع کړه چې ګورې دا بت څه نشي کولی چې څه کوي یو الله یې کوي او دا خبره کولو او اختلافات شروع شو خلک مخالف شول رسول الله مبارک باندې لومبنۍ په ښځو کې بیبي خدیجه وه چې ایمان یې پرې راوړه او په ماشومانو کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه کم عمر په ځوانانو کې او په ماشومانو کې حضرت زید رضی الله تعالی عنه او په مشرانو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خبره مخې ته کړه دغه شان چل دی نو هغه ډایرکټ ایمان نه اړه ورته وایي ابوبکر سوچ دې پکې ونه کوي رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق وکړه ما د دې څه وکړل تصدیق وکړل نو مخالفت د رسول الله مبارک د اعلان د ختم د نبوت سره چې یاره زه د الله پیغمبر یم بیا خلک راپورته شول چا څه وي ابو جهل دی عتبه او شیبه به پیسې موږ سره دي سرداران موږ یو ملکي موږ سره ده نبوت دې دته میلاویږي موږ خو نه منو سر بالکل نه منو نبي خو به هغه کس چې هغه مشر نو لومبنۍ خاندان او چاپېره خلک ټول مخالفت د رسول الله شروع او بیا د هغې نه پس حالات شروع شو صحابه سره څومره ظلمونه کېږي رسول الله مبارک څومره بې احترامي کېږي دا ټول دا سیرت موږ او تاسو ته د رسول الله مبارک زندګي مخې ته کوي چې وګورئ په کومو حالاتو کې پیغمبر اعلان کړی دی په کومو حالاتو کې دعوت ورکړی دی په کومو حالاتو کې تبلیغ کړی دی خلک نه وایي هغه خپله خبره کوي یا د پیغمبر زندګۍ ته وګورو د پیغمبر د بیبیانو زندګۍ ته وګورو د بیبي خدیجه حالات رضی الله تعالی عنها حالات مې د مخکې جمعه ذکر کړل چې د هغې د خپل خاوند سره څومره محبت نو ما تعالی سبق د دې خبرې راکوي چې ګورې اصل ژوند او اصل زندګي د رسول الله مبارک سیرت خپلول دي هغه ځان کې راوستل دي په هغې چلیدل دي د اسلام د بلندۍ دپاره د اسلام د اوچتوالي دپاره رسول الله مبارک او صحابه کرامو کومې سختې برداشت کړي نو دغه جذبه دا خیرخواهي دا د هر مسلمان په زړه کې پکار ده